د دنیا په نعمتونو کې یو عیب دی او هغه دا دی چې پراتلو د دغه نعمت او په حاصلېدلو د دغه نعمت دومره خوشحالي او احساس نه وي لکه څومره چې په تلو د دغه نعمت او په ختمېدو د دغه نعمت او په زایله کېدو د دغه نعمت او په کمزوري کېدو د دغه نعمت څومره خفګان او غم او ټینشن ډپریشن او اوس پکې لا بل لفظ هم دا ډاکټران وایي انګزایټي غبراهټ خوف چې ګینې دا نعمت میلو نشو ما غوښتو یا ورا سره لاړو ضایع شو غلا شو چا واغسته وسوځېد رک شو ډاکه شو غلا شه هر څه چې وشو نو گویا چې اوس خو به زه څه کوم زه خو به بس مړ شم ښه نو دغه خوف او ډر دې ته انګزایټي وي ها نو څنګه چې د انسان سره یو نعمت وي په حاصلېدلې دومره خوشحالي نه راځي لکه په زایله کېدو ختمېدو سره چې څومره خفګان وي دا یو عیب دی د دنیا په نعمتونو کې نو دقه شانتې چې دا ښځه بچي خاون یو ښځه به که نه نو خاون ته به لګیا وه چې دروازه کمزورې ده د کوڅې او د کوټې ورونه خراب شو او هغه خپل کوشش کوو خو غریب و نو آخر کې دومره پیسې جمع کړي چې د هغه په خپل صحت خراب شو او هغه دروازې جوړې کړې نوې نوې ولګولې ها بیا یې خاون بیمار شو نو مړ شو نو چې مخکې دروازې نه وي یا کچه وي بېکاره وي نو غل نه راتلو چې دروازې مضبوطې شوې خاوند دې مړ شو نو یو څو ورځې پس غل کور ته راواوړېدو نو هغې بیا لاسونه مروړل چې اصل دروازه د کور خو دا خاون سر خوړلی دی که نه دا ښځې په دې خاوندانو پسې لګېدلي چې دی به کله سر خوري دا واړو ته وخه او دا خفګانونه کوه او دا پریشانۍ کوه او زغم صبر دا شیزونه ورپکې نه سات په سات یې کمی نو هغه بیا پوه شوه لاسونه یې مروړله چې اصل دروازه خو دا خاوندو زما په دې دروازو خو یوازې کار نه کېږي چې نوې یا کمزورې وي نو غل نه راتلو سره د دروازو اوس غل راځي د دنیا د نعمتونو کې دا عیب دی چې پراتلو یې دونه سکون او خوشحالي نه وي لکه پتلو چې څومره غم او فکر او درد وي ما او تعالی خدای پاک سترګې راکړي څه پروا هم نشته خوشحاله یو دا نه خو دومره احساس نشته چې زما او ستا سترګې شته او شکر دې چې شته او دا لکه داسې کول غواړي داسې کول غواړي خو که دا خدای مکه کمزوري شي یا لاړې شي نو د دې چې بیا څونه غمي نو دې نه مخکې په وجود چې کومه خوشحالي وه ګویا چې نه وه ښه او داسې هر نعمت غوږونه خپې لاس معده ګردې او ویښته چې څه دي په دې انسان په دې بدن کې نو ګورې سیوایي پکې هېڅ شی نشته دا دې ځای کې درد راشي که نه وي دا اپینډکس درد دی څه دی اپینډکس ډاکټر له لاړ شي مړه وي دا خو بس هسې یو سیوایي شیز دی په بدن کې او دا که دې کټ کړو نو خبره نه ده او انګریزان چې بچي پیدا شي نو هغوی مونږ وی سنت کوو او هغوی ته نه وي دا کلمه کټ کوي سوچا دروغ وي په رڼا ورځ باندې سپین دروغ ها په عجیبه عجیبه نومونو زمونږ مزاج هم داسې شوی دی چې دا دې پکې نه ویلي چې دا د یهودي ډاکټر تحقیق دی یو 2 کاله 20 کاله 15 کاله سټډي کړی نو یوه خبره ته معلومه کړه چې هغه
پخوا راسې زمونږ په کتابونو کې لیکلي دي هر څه د هغې پورې زمونږ یقین نه راځي ها او چې چا سره ډګري وي که هغه ډېرې ګډې وډې خبرې وکړي مونږ خو پې پوهېږو که نه چې دا د څه ووي یا خبره یې نیمګړې وکړه او دې کې څه فایده نشته چې د بیان کړه او خلک به نور په غم اخته کړي څومره چې د دغې خلکو چې ورسره عجیبه عجیبه نومونو والا سندونه دي او هغوی کم شیزونه بیان کړي نو په کار دا دی که هغه ټیک وي چې د دنیا نه دا بیمارۍ اوس ختمې شوې وي دا پریشانۍ ختمې شوې وي ډپریشن ټینشن چې دا ټول شیزونه ختم شو نو سات په سات څه شو سیوا شو ښه نو که دغه شیزونه نه ځان ساتي او قدرتي او د سنتو زندگی کې دی بیا زده کړه نو خو د دنیا او د آخرت ګټه ده نو دومره به بچي او دومره به ښي او څومره چې په دغې وایي دا ماډرن طب دی او ماډرن پلانې دی او ډینګې دي انسان پخوا راسې دی نه د اوسه پورې دوی څه کول ژوند یې نه تېرو چې اوس ویله ته دا شیزونه کوي دا ضرورتونه د پخوا راسي و خلکو به پوره کول نو اوس به خلکو ته مینت کوي او بچ کوي به چې لکه په دې لار مه ځئ هغه وي نه دا خو ډېره ښایسته لار ده او ته پسې پوهېږي او دا خو تحقیق دی او دا خو دومره لوی تعلیم دی او دا خو نه لمن شته نه مخې ته او نه شاته او مطلب دا دی زه مینت کوم تا ته ښه خو په مینت زاری باندې بس ځان به ته بلکل هغه شان پیشاشه جوړی چې ګیره برید اسدم نه او ټای مای واچای نو بیا کېدی شي چې خبرې ته دې خوښ کېږي او ومني که نه نو په آخر کې چې په یوه لارم ورسم نشي نو بیا ورو کوشش کوي په خوش قسمته کې څه ناڅه طاقت یې د اعصابو پاتې نو هغه جوړ شي که نه بس مردار ورته ووایه داسې کس ته ښه مردار شي نو دا د دنیا د نعمتونو کې یو عیب دی ها نو ما او تا سره د دنیا په دې بدن کې خدای پاک کوم نعمتونه راکړي لکه دغه کولمه شوه چې په خېټه کې لګېدلې د ښي طرف ته د غټې کولمې سره ښه په دې اخر کې نو وي دا سیوایي ده نو دا یې د ځان نه خبره کړې او وي انګریزان خپل بچي دا ترې نه وباسي او وي مونږ بچي سنتو نو وي دا خیر دی حالانکې دا سیوایي نه ده او مخکې به وي چې د 10 کالو نه واخلې تر د 13 کالو پورې په دې میس کې دا اپنډکس دړ راځي او دغه او پلان او ډینګ نه مخکې او نه وروستو نو ما تعالی خدای پاک دماغ راکړي سوچ په پکار دی چې د کمې وجې نه چې د اپنډکس دړ راځي او کولمه کټ کېږي نو هغه که په هر عمر کې موجود شو هغه وجه که نارینه که زنانه که ماشومي که ځواني که بوډۍ نو دا درد به راځي او د اپریشن دا ضرورت به راځي او مشاهده دا وړو ماشومانو ته مخکې چې هسپتال کې ماشوم مړو نو اپنډکس یو که نه او نشه یې له ورکړله او دوباره راپانېسېدو مړ شو ښه او داسې بوډاګانو ته فرض کا یا او نارینهو ته وي دا ډېر راځي زنانهو ته کم نو که زنانو کې مغه وجه موجود شي چې هغه د سودا ډېروالی دی او د تیزابو ډېروالی دی ها چې کله بدن کې سودا ډېره شي او تیزابو پروټین کاربن نو هغه سیوایي ماده په دې اپنډکس کې جمع کېږي ها او کلم چې په بدن کې داسې حالت راله چې ستا د تیزابیت کم شو سودا کمه شوه نو د اپنډکس دغه کولمه کې چې کم تیزابي او سوداوي ماده پرته ده نو طبیعت دا د هغې ځای نه په خپله راخالي کي او د جسم ته ارادې خوا را منتقل کي او د بدن هغه ضرورت پې څه کي پوره کي نو کومه وجه چې د هغې وجې نه دا څه راځي دړ راځي او دا کټ کېږي هغه سوداویت سیوا کېدل او د 10 کالو نه واخلې تر 10 کالو پورې دا سوداویت په بدن کې ډېر زیات وي که کچ ماشوم ته هم داسې شي لکه نن سبا چایانې پراټې او چولې لوبیا او دا شیزونه ډېر خوري یا زنانې خوري یا بوډا سړی نو دا بیماریو ته څه کېدی شي راتلی شي اوس خدای مکه دا کولمه رې ترېنه کټ کړه
او داسې وخت چې ته په ژوند کې راغی چې ستا په بدن کې سودا کمه شوه او تیزاب او سټور او محفوظ تیزاب در سره نه نو څه حادثاتي علامات ستا په بدن کې واردېدلی شي ها او چې دا پرته ده دلته پکې نو بس هغه ستا دغه برابر کي دا څومره تفصیل چې ما وکړ دی نه د دې علاج هم معلومیږي داسې خوراک وکړه چې ستا تیزاب او سودا کمه شي نو دې کې که صحیح په دې کلمه کې کم سوداویت نو هغه به طبیعت په خپله دا غذا نه را منتقل کي او دا به خالي شي انفیکشن درد وغیره دا به نه پیدا کیږي یعنی کله کله داسې خوراک کوه چې ستا را سوداویت کمیږي نو دا به خالي کیږي او کله چې سیوا کیږي نو په بدن به هغه سیوایي تیزاب او سودا نقصان نه چي بلکې اخوا به نه کمیږي او سټور کیږي به نو په بدن کې چې څومره نعمتونه دي نو په دې کې او داسې د دنیا هر نعمت عیب پکې د ټولو نه غټ دا دی چې په وجود یې دونه خوشحالي نه یا یو نعمت حاصل شو لکه پتلو چې څومره غم فکر درد او پریشانی وي نو زمونږ دا ژوند چې دی دا د ټولو نه لوی نعمت دی مونږ ته احساس نشته کله چې بیا ورو وځي بیا سړي سره غم فکر پیدا کیږي ها خو چې مسلمانی نو الله تعالی تسلی کوي ها آدم علیه السلام چې خدای پاک را لېږو نو تسلی ول ورکړه داسې رڼا در کوم چې دې سره دنیا ته لاړ شي او څوک په ستا د اولاد نه عمل کوي د دنیا د دا تیارې پریشانۍ دا ولس نقصان نشي ورکولی بلکې که د راټینګولو کوشش وکړي د کینسر په صورت کې د ټایفاید په صورت کې د ملیریا په صورت کې د غربت او لوګې تندې په صورت کې د رانیولو کوشش وکړي او دې مسلمانی نیک عملی نو یو غوت بکی یا غر بکی یا غش بکی او سیده به ما ته رارسي جنت ته به راځي بیا ښه پوه شوې که نه چې یو رڼا د هدایت در لیږم چې ستا اولاد څوک یې مني او څوک پې عمل کوي د دنیا هیڅ شی له تکلیف او ضرر نشي ورکولی حتی که د رانیولو کوشش یې وکړي د بیمارو په شکل کې یا د انسانانو په شکل کې یا د پیریانو په شکل کې هر شی چې وي د غره نه راورغړېده او په خاوره کې دننه او د کائنات د ده رانیولو کوشش وکړو نو وی دی به بیا به متضرر نه میلاویږي بس یو غر به کې سیده به چېرته راځي شهادت به ورته نصیب کېږي دې وجې نه خدای پاک د دغې فلسفې هر سړي مازغه کار نه کوي په اسانو الفاظو کې بیان وکړو که چا اکسیډنټ وکړو بس دا وی جنتي دی ها شهید دی که یو زنانه د اولاد د پیدایش په دغه کې مړه شول دا څه دی شهید دی اوبو کې څوک غرق شو وایي دا شهید دی اور کې وسوځېده دا څه دی شهید دی د خېټې څه بیماري پې راغله که د کینسر وه که د اپینډکس وه که د هر څه وه یا خېټه خرابه شوه نه ودرېده او د صبر وکړه په دې دا څه دی دا شهید دی ها او یو زنانه په کور کې ناسته وي بیماره وي یا بس هسې قسمت کې وي څوک را نشي چې رشته وشي نو د مجاهد چې په جهاد په سب کې کما ثواب دی خیال دی نو دقې زنانه لا په دې صبر باندې چې یاره په دې خپل حالت دا صبر کوي د جنګېدونکي مجاهد د ثواب برابر ثواب څه کوي ورکوي دې نه علاوه که دا بیماری یا غربتي یا ښکلې نه په هغې صبر کوي هغه جدا ثوابونه دي دا کله آدم علیه السلام ته خدای پاک د هغې وخت نه ووې چې تا لېږم خفه کېږه ما هدایتنامه در کومه رڼا ښه بس دا چې څوک هم ستا په اولاد کې مني او په دې عمل کوي نو هیڅ شی د دنیا او د کائنات چې تا ته تیاره ښکاري او د جنت نه وځي اخوا ور منتقل کېږي نو دته نقصان نشي ورکولی که د راټینګولو کوشش یې وکړي او د ضرر نو سیده به ما ته رارسي کم خوا زما د رضا مقام ته ښه پوه شوې که نه او د فرشتو مجالسو ته او سیده به جنت ته راځي خو هېڅ شی د نقصان نشي ورکولی خو په دې شرط چې دا هدایتنامه ورسره وي نو د دنیا چې څومره نعمتونه دي چې په هغې کې یو عمر شه او ایمان هر مسلمان پیژني
سړی بیمار شي یعنی دا کائنات د راټینګولو کوشش وکړي دی بغیر څه صبر وکړي حتی چې دا خپل هر نعمت ورکړي سترګې غوږونه سپی لاس وایي مړ به شم خدا نه وایم چې خدای پاک ولې دې بیمار کړم ښه بلکې دې په بیماری کې غربت پریشانی کې د ټولو نه سیوا خدای یادوي داسې رڼا ده چې هغه در سره د ایمان نو هغه یو اعلی ترین مقصد طرف ته څه کوي بیا د سړي رهنمایي کوي او داسې په مفت نه میلاویږي ها ته صرف یو کور جوړی یا یو نعمت حاصلی څومره تکلیف او منډې ترړ د حفاظت به کوي نو داسې د یو کس تربیت چې هغه وي د ټول امت او د ټول خلکو د تربیت برابر دی ها د ایمان او د اعمال په توګه به څومره زور سړي له ورکوي پوه شوې که نه او څومره محنت به غواړي خو به هر حال د یو اسانه طریقه د خدای پاک موږ ته اسانه کړې ده چې بس څوک په محراب ناست دي ته به راځې په وخت تا به اوري بس هغې کې به خدای پاک سره چې تا ته به توفیق کېږي بس کار به برابرېږي ها نو د دنیا چې څومره نعمتونه دي نو دا پکې د ټولو نه غټ عیب دی ها چې وي در سره یا حاصلېږي نو دونه خوشحالي نه او چې ماتېږي ختمېږي ضایله کېږي یا غلا کېږي بېکاره کېږي نو د هغې چې څومره غم او تکلیف او پریشاني اولاد په پیدایش دومره خوشحالي نه چې کله بیا خبره نه مني یا خدای مکه بیمار شي خوږ شي او ستلو شي په هغې چې سړي ته څومره غم کېږي ها نو په دې صحابه کرام پوه وو ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت بلال رضی الله عنه په زر د سرو اشرفو باندې واخستو او دوه غلامان یې پکې رومي ورکړه د روم خلک ډېر ښکلي خلک دی ښایسته هغه ډېر حسین جمیل غلامانو ها پوه شوئ که نه په دنیا کې د څومره نعمتونه دي او شیزونه دي د هغې نه ښه کار واخلی مونږ روم ته نه یو تلي نو خدای پاک راپسې انټرنیټ او موبایل راورسو ښه بس دې کې وګوره چې لکه د روم خلک څنګه دی پوه شوې که ته غلط نه یې نو دنیا په خپله ټوله ټیک ته بیا او که ته غلط یې نو دنیا هم څه ده ټوله خرابه ده بیا نو حاصل مې د خبرې دا دی چې هغه دوه غلامان ډېر صحتمند او ښکلي او په زر اشرفو یې بلال رضی الله عنه واغستو چې د شکل نه ښکلي نه و ښه نه یې حسب او نسب او غلام نو خپلو ملګرو کافران چې کوم وو هغوی ورته زورنې پیغورونه ورکړه لکه نن وخت کې هغه کافران د دې کافرانو منافقانو په نسبت ګزارۍ کوله چې دې وخت کې به له خلکو کم کم پیغورونه ورکول مړه دا څنګه اسلام دی کیدای شي دی ورته ویلی وي او دا څنګه دین دی او دا څنګه پیغمبر دی ستا خو یې ټول سمجھ تباه و برباد کړ ټول ذهن فکر بس بس مړه بس که دا دین داسې نو زما د ټول نسل توبه داسې پیغورونه به یې ورکړي بیا ښه که دا وخت دې وخت یو سړی هغه وخت کې موجود شي پوه شوې که نه تاسو به خبرې اورئ کله کله اورم که نه چې پته راته لګي موازنه نو پیغور یې ورکړه چې ګوره ته دومره ساده سړی دی خو د سلو اشرفو قیمت نه دی او تا پکې کم غلامان ورکړه د ده شکل ته وګوره د هغوی شکل ته وګوره ښه او د سلو اشرفو نه دی تا پې زر اشرفه یې ورکړې نو وی دله چې تکلیف ورکوي او ظلم پې کوي دی چې کومه کلمه وي لا اله الا الله لا اله الا الله نو وی که زه ټول کائنات مالک وي ها او ما ته ویل شوي وي چې دا کل کائنات راکا او دا بلال واخله دی به بیا تاله درکو نو دا خو زر اشرفه دوه غلامان دي ما پې څه ورکول کل کائنات ورکه وګورې ها نو هغوی د دې په قدر و قیمت باندې سو پوه یو ښه چېرې د دنیا دا شیزونه چې دي نو راتلی دونه خوند او خوشحالي ورپکې نه وي او چې کله ضایله کېږي ختمېږي نو بیا پکې څه غم او فکر او دا شی پې ډېري نو راشه یو داسې شی پې واخله ها چې هغه د دې نعمتونو نه زیات قیمتي دی چې هغه د یو مسلمان او مؤمن ازادي ده او د کلمې حمایت او هغې له عزت ورکول دي ها موسی علیه السلام ښکلې وظیفې تپوس وکړه ښه دا بعضې خلک وایي یاره قیمتي وظیفه راکړه یا څه زوردار دم راته وښیه که نه عجیبه عجیبه تعبیرات خلک کوي نو الله تعالی ورته وایي چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ډېر وایه ښه
چې دا خو ټوله دنیا وي داسې شی راکړه چې صرف زما سره دا خو ټول خلک وي ټول خلک لا اله الا الله وایي او دا کل کائنات لا اله الا الله وایي هر شی د خدای وحدانیت بیانوي نو چې دا خدا سے کلمات دي که دا کل کائنات اور دې برابر سو چنده پته لکه یو طرف ته کیدی او بل خوا صرف لا اله الا الله په یو کاغذ وړوکي باندې ولیکي او د ساينس دور دی نو د دې نه مطلب انتهایی باریکه ولیکي ها اور دې نه مخکې داسې ساينس تیر شوی دی چې دا ساينس د هغې تصور هم نشي کولی چې په هغې کې داسې قرآن مجیدونه په هغې وخت کې لیکلي شوي چې د هغې سره هغه عدسه نه وي شیشه نظر والا نه ښکاري ښه پوه شوې که نه نو اوس چاته دا پته نشته چې دا به دوی په څه تکنیک باندې لیکلي او څه شی ولکه دا خو د خدای نعمتونه دي کائنات کې هیڅ یو کار په خپله نه کېږي بلکې الله تعالی چې کله خپل کمال په کم صورت کې وغواړي نو بس هغه راښکاره کړي ها نو دا د یو بل سره ټکراوولو یا د دې نه انکار کولو چې د ساينس نوم وایي او پټکې وخلي نو خلک یې بد ګڼي وي ګینې چې دی به اوس په ساينس پسې څه وي بدې ردي وي او ګینې دی ته منکر دی او دی نه مني پوه شوې که نه د خپل خادم نه هم څوک انکار کوي اور شته که نه مونږ یې منو خو د ضرورت په توګه باندې دا نه چې جومات ته به یې راوړې یار ځای کې به یا داسې به یا داسې نو ساينس شته خو د څه چې د خدمت دپاره او د ضرورت دپاره چې ستا پیسې وشي که نه دا چې کوم تفصیل ما وکړو زه یې ریکارډ کوم بیا یې واورئ ښه نه بیا به راته پته ولګي پوهېږئ نو دا ساينس دی که نه چې هغه تا ته وایي چې ستا په دې بدن کې دا پلانې شی سیوا دی او مونږ وایو سیوا نه دی دا آسان علاج دی دغه یې فلسفه ده پوه شوې هغه خبره ما وکړله دوباره یې نه کوم دونه وخت نه نو موسی علیه السلام وایي چې دا خو ټول خلک دا وظیفه کې لا اله الا الله لا اله الا الله نو چې دا داسې کلمه ده چې کل کائنات په کل کائنات کې زما او سره ټیکنالوژي مراله ښه دا به پکې یادو پوه شوې چې خلک دې ته چېرته خدای ونه وي خدای نه مني او ساينس به مني دا بېوقوفتوب ښه پوه شوې که نه خدای نه مني او څه به مني که دې نه وي نو نه ساينس ته نه مینس ته هېڅ هم نشته ویې لکه خدای پاک نه ما اورېدلی نه مې لیدلی دی او نه داسې او نه داسې عقل منې تا لیدلی دی تا خوړلی دی تا بین کړی دی که ستا کې یو سړي کې عقل نه وي نه په ساينس پوهېږي مثال طور خو زمونږ اثر دومره اخیستی هغه یو لیونی و انګریز و ښه داسې یې کاڼي ایستله نو سټوډنټان ورته کېناستل وي چې دا دی د هوا سمت معلومي هغه لیونی و ښه نو زمونږ په ذهنونو کې دومره عجیبه تصور راغلی دی چې دغه خلک زمونږ ذهنونه د سره قبلوي نه چې ګینې دی لیونی کیدی شي یا بېوقوفه یا ناپوهه خو چې بس انګریز نوم راځي او پین شټ یا ورسره لږ سور سپیني یا لږ لغړي نو مونږ وایو دا سم هوښیار دی او دا سم پوه شوې که نه او بل طرف ته د بعضو خلکو چې څښا څښا کپړې ویني برګې کپړې لوګي موګي جوړ کړي نو وایي دا هم سم رسېدلی دی ښه دا دواړه تصورات نه دي صحیح په دې ما څو جمعې خبرې کړي خو به هر حال چې دا ژوند ما او ستا نه ځي قیمتي شیز دی خیال دی چې موږ ته حاصل دی نو څه قدر یې نشته خو د دنیا د هر یو نعمت په شان دی د دې په حصول دونه خوشحالي نشته چې کله ختمیږي نو بیا بې خفګان څه دی ډېر دی پلار جم دی مور جم دی رور او خور او رونه بایګان ترونه او دا جنگ جګړې او دا بچي یو خوا وله بل خوا وله یا جماعت مدرسه امام استاذ که د سکول وي که د مدرسې که د هر سي استاذ څه استاذ که تا ته د دنیا یو پن خو ولي که هر سي که د ذمهدارۍ استاذ دی که د هر سي خو سړي سره یې قدر نه خو چې لاړ شي نو بیا سي بیا قدر پیدا شي که نه دغه شانتې دا زندګي ده خو مخکې ما وو چې مسلمان خدای پاک چې څنګه راته نو هم له تسلي ورکړې وه چې آدم علیه السلام په صورت کې دنیا ته او چې کله ځي نو هم له تسلي ورکوي د جنت د نعمتونو د بیان په صورت کې خو نه څوک بیانونکی شته دی او نه د اورېدلو څوک شوق لري او لکه داسې ښکاري چې زما ستا د سره یقین نه چې ګینې جنت شته یا به ورته مونږ ځو
پوه شوې که نه، یا په هغې کې څه نعمتونه شته یا پکې مزید یا چرچي دي، او چې دا تصور پیدا شي چې زه مړه دا زندګي ختمېږي، سترګه غوږ خپې سړی بوډا کېږي، کلمې کار پرېږدي، کله بلډ پرېشر سیوا کېږي، کله کمیږي او کله څه او کله څه، نو اخواره دې نه سیوا څه به میلاویږي؟ لوی نعمت به میلاویږي. لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ظاهر کې ډېرې زیاتې پیسې او ډېر قیمتي دغه ورکړه، او په حقیقت کې څومره لوی نعمت واغسته، څومره لویه ګټه یې وکړه. ها نو د دې فلسفه دا ده چې خدای پاک آدم علیه السلام ته ویلي چې داسې هدایتنامه در کوم چې دا څوک مني او عمل پې کوي، نو د دنیا هیڅ شی د تکلیف نقصان پریشانی نشي ورکولی، حتی که د کینسر او مطلب دا د بیمارۍ د اکسیډنټ غر کېدو په اور کې د سوځېدو په صورت کې د ده د رانیولو کوشش وکړي دا کائنات، نو سیده به ما ته رارسي، دا وی شهید دی، دا څه دی جنتی دی. پوه شوی په فلسفه که نه؟ یو حدیث شریف د جابر رضی الله عنه ما په دې خطبه کې تلاوت کو، ها چې تا ته وایي ستا عمر ختمیږي، هر صورت کې چې وي د اکسیډنټ په صورت کې یا ناڅاپه داسې مړ شي یا اړه کار پرېږدي وي، داسې چلو شو داسې چلو شو، اخوا ستا انجام ډېر ښه دی چې دا هدایتنامه در سره منئ او عمل پې کوئ. نو وایي چې د دې حاصل او فایده جابر رضی الله عنه فرمایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل یأکل اهل الجنة، اهل جنت خوراک کوي. دلته مونږ ویره بس خېټم کار نه کوي، اوس خوړې نه شو، غاښونه کار نه کوي، اوس داسې چلو شو، خازمه کار نه کوي. د خوراک سره دا ټولې خبرې راځي، خېټه سخته یا خېټه بیخي خرابه یا سازمیږي نه یا مې خواته نه کېږي، دا ټول د خوراک سره تعلق لري. نو دې نه اخوا بیا چې کومه زندګي میلاویږي بس بیا خوراک دی. ها یأکل اهل الجنة ویشربون، او څکل به کوي. هلته د خوراک بیا ځان له جدا بیان په حدیثو کې شوي چې څه به خوري، او د سکا کې بیا ځان له شوي دی. ها ولا یمتخطون، هلته به دا پوزه سونکه بیا په دې ورځو چې کوم دی نو عجیبه عجیبه شنه خراش کی او سپین خراش کی او زیړ خراش کی، د چا څنګه مزاج د چا څنګه. ښه او دا ګلدان ته وایي که څه شی ورته وایي تقدیر یې بس پای کې دا ټوخېږي او بس دغه ورځي. نو وایي داسې انجام به راته میلو شي، ته خو زما بندی، او داسې ځای ته به دې بوځم چې هلته به نه چخي او نه به بلغمي او نه به بل سي نه به بل سي. ها ولا یتغوتون، یاره وي خپې لاس کار نه کوي، او اوس مطلب دا دی قضای حاجت په داسې طریقه دی او خلک دعاګانې کوي چې خدای پاکه سنبالي داسې وخت راشي. نو وی خلک د باندې تنګ دي او کائنات تا ته غوسه دې پرېږدي دي نه نور په دنیا کې. ها بس وی نه دی په قسمت کې هوا شته، دې زندګۍ حاصل دی په دغه وخت کې، نه دی را سره نور اوبه پاتې شوي، پوه شوې که نه، او نه دی د خوراک څه شته، دی د څښاک او د خدمت نه ټول خلک ما ستانه ستړي کړي دي. نو خدای پاک له داسې تسلي ورکوي چې داسې مقام ته به ځئ چې هلته به نه ایک او نه به سي نه به دوی. ولا یتغوتون، دو بڑا پیشاب بالته نه. ها ولا یبولون، او نه به چوټا پیشابي او نه د زنانو دا بیماری. طعامهم ذلک جشاء کریح المسک، او منونو خوراک به وکړي خو هغه به صرف یو ډراقي. ها او هغه به هم د مشکو په شان خوشبو پیدا کوي. یلهمون التسبیح والتکبیر، دلته به ډېر زور لګی نو خدای پاک به لګیات کړي، هلته به بستا کار دی چې خدای پاک به یادوي. ښه نو که د جنت احساس پیدا کوي او ځان جنتي د هغې لږ ادراک کول غواړي په دنیا کې چې خدای یادوي نو داسې سکون سړي ته شروع شي په یو وخت کې چې بنده وایي چې بس په کم ځای کې هېڅ یو نعمت دته بیا چې کم دی په مقابله کې اوچته نه ښکاري خو چې لږ عدد شي. ها هغه اکثر پیر صاحب خبره کوي چې د خوشحالۍ نه وي د سړي زړه سم بره راوځي. ها کما یلهمون النفس، لکه څنګه چې تاسو په دنیا کې دا ساه په راحت سره اخلئ، هلته د جنتیانو ساه دا ده چې وباسي او دننه کوي، نو د خدای پاک به پکې څه یاد به یې پکې. ها نو الله تعالی دې موږ ته د ژوند قدر را نصیب کړي، د نعمتونو صحیح استعمال او د آخرت د نعمتونو دې الله تعالی موږ جوګه کړي. سنت کوي.